كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك لا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف وای. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضراتو، په تیره جمعه باندې د تکبر په باره کې موږ څه خبره کړې وه. تکبر الله رب ذوالجلال نه خوښوي، او د دې ضد تواضع الله رب ذوالجلال خوښوي. لوی الله رب ذوالجلال نه خوښوي، او عاجزي الله رب ذوالجلال ډېره زیاته خوښوي. الله رب ذوالجلال خپل پاک پیغمبر آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان فرمای: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنین. پاک پیغمبر عاجزي وکا د هغې چا د پاره چې مؤمنان دي، ستا اتباع یې کړې ده، هغوی سره عاجزي کوه. رسول الله مبارک خو د عاجزۍ غرو، د رسول الله مبارک په شانتې عاجزي به ملا چا کي. دا ما او تا ته تعلیم دی چې پاک پیغمبر کې دومره عاجزي پرته ده، بیا هم ورته الله رب ذوالجلال وی عاجزي وکړه. واخفض جناحک، ښکته که وزر خپل مراد تېنه عاجزي ده. لمن اتبعک من المؤمنین، د هغې چا دپاره چې ستا اتباع یې کړې ده د مؤمنانو نه. نور آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې عاجزي وا، خو تعلیم دی او حکم دی امت ته چې د پاک پیغمبر امتیانو ته دا حکم دی چې دوی دی عاجزي وکړي. رسول الله مبارک ډېر زیاته عاجزي کوله، دومره عاجزي به یې کوله وی آکلو کما یأکل العبد، وی زه داسې خوراک کوم لکه څرنګه چې غلام خوراک کوي. ناشنا عاجزي پکې پراته وه، د باره به چې څوک راغلل نو دا امتیاز به نشو کولی چې دی کې پاک پیغمبر کم یو دی. څه امتیازي حیثیت یې ځان له نو جوړ کړی. کله چې دا مکې معظمې نه هجرت وکړو نو رسول الله مبارک سره د خپل خوږ یار ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې وایي کله مدینه منورې ته داخل شو نو دوانو کې چا فرق نشو کولی چې دی کې پاک پیغمبر کم یو دی.
سه امتیازي حیثیت نو چې کله نور شو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سورې وکړو بیا خلکو ته پته ولګېده چې دا پاک پیغمبر دی انتهایی عاجز طبیعت انسان په مخ د ځمکه د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شانته نه دی راغلی نو امت ته حکم دی او امت ته پکې دا تعلیم دی چې ته عاجزي وکړه نه بم لوی سړی جوړ شي ځکه چې عاجزي کړې د الله پاک ورله لوی مقام ورکړی او چې تکبر کړی د الله رب ذوالجلال غرزولې دی دومره عاجزي بکې چې الله رب ذوالجلال دی کمال ته ورسي کمال ته د انسان رسیدل په عاجزۍ باندې کیږي په تواضع باندې کیږي او دغه عاجزي او دغه تواضع د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوستانو کې و امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه یو واره حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ توي دا هغه صحابي دی چې آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله د منافقانو نمونه ورکړو چې دا منافقان دي خو چاته به خاینا رازدار د رسول الله مبارک دی نور امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ هغه شخصیت چې شیطان بلیدو په کوم لار چې عمر رضی الله تعالی عنہ تو په هغه لار باندې به شیطان نه تو شیطان به د هغه لار نه تختیدو دومره لوی شخصیت او دومره لوی کمال والا انسان یو واره حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ توي وای حذیفه زتا ته دا نه وایم چې د منافقانو د نمونه ماته اوخایا او دام درته نه وایم چې دا کم خلق دي خدا راته وای زمانوم خو پکې نه وي امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ دومره لوی شخصیت هغه را لګي حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ توي وای زمانوم خو پکې نه وي په دغه خلکو خو زمانوم نه دا ولی الله رب ذوالجلال پکې دومره عاجزي خو ده او دغه امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ بیان فرمایي وای کو الله رب ذوالجلال اعلان وکي چې ما تمام انسانان وبخل او تمام انسانان جنت ته داخل او یو انسان داسې دی چې هغه جنت ته نه داخلو نو امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ بیان فرمایي دا الله نه دونه یریګم وای زه ما چې کیدی شم دغه یو انسان زیم من تواضع لله رفعه الله آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمای من تواضع لله رفعه الله چې تواضع وکړه عاجزی وکړه الله رب ذوالجلال به اوچت کی پورته به لوی مقام به ورلور کی نو صحابو کې دا تواضع الله رب ذوالجلال اخو دی ځکه ولا الله رب ذوالجلال دا دومره لوی مقام ور کړی دی کله چې فتح مکه وشوله نو بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ بیان فرمای وای دا اذان ټیم شو نو وای زدا سه
لاړم او یو ګوټ کې ناستم وای ما وی چې نن خو د فتح مکې ورځ ده او لویه ورځ ده نو اذان د پاره بم رسول الله مبارک چرته لوی انسان ته دعوت ورکړي هغه ته به حکم کوي زه خو یو غلام تیر شوی یم زما خو هیڅ حیثیت نشته بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ وایي زه داسې یو ګوټ کې ناست وم ځکه چې لویه ورځ ده او ډیر خلک دي نو اذان بم چرته لوی سړی به کوي نو لکه زمونږ دغه روټین وي عام اذانونه په داسې کس باندې کوو چې څوک ورته غوږ هم نه ایږدي هغه د اذان جواب هم وله څوک نه ورکوي او کله چې داسې سلوي مجلس منعقد شي نو بیا اذان داسې کس له ورکو ته به وی جوړ دا اوس موږ د سعودیا نه راوغوښتو نه صحیبه رسول الله مبارک له الله رب ذوالجلال لوی شان ورکړی نو بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ وایي زه داسې یو ګوټ کې ناست وم او ځان سره مې دا سوچ کو چې نن به اذان څوک کوي وای آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د اذان ټیم شو وای رسول الله مبارک زمانه ما واغسته چې بلال څه شو اين البلال بلال څه شو وای ما ویل چې لبیک یا رسول الله دا دې حاضر یم وای راته وی چې راشه اذان وکا دا اذان ټیم دی اذان وکا وای زه ډېر زیات خوشحالم شو چې په دې دومره خلکو کې آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وی چې اذان وکا وی ورشه اذان وکا وی چې زه کله اذان لورلم اذان مې کو نو رسول الله مبارک راتو فرمایل چې دا سینا بلال د کعبه د پاسه وخېجا د کعبه مبارک د پاسه ودرېګا هغه کعبه مبارک چې کومرغی الوزی کو کمتر الوزی خو چې کعبه مبارک لره ورسې د کعبه نه داسې سیټ واخلي د کعبه مبارک د پاسه نشي ورتلې وی آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راتو فرمایل چې بلال ورشه د کعبه د پاسه وخېجو د کعبه د پاسه نن اذان وکا من تواضع لله رفعه الله مشرکان غیر چاپیرا پټ شویو او چې دا پته ورته ولګي دا بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ په کعبه مبارک باندې د پاسه ولاړ دی او اذان کوي نو ډېرو پکې دام وې چې خدای چې زمونږ مشران مړه دي ګینه کو نه دا ورځ لیدلې و مړه شوی وو